کتونکو امید د ټول بخی او د ټایم کې به تاسو یو بل ښکلی راپورټ ګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده ضلع باجوړ هیډ کوارټر ښار بازار چې کوم یو قدیمي بازار دی او خلک پکې مختلف قسم کاروبارونه کوي. اوس الحمدلله خلکو مختلف قسم کاروبارونه شروع کړي دي او دغه شان د ښار په بازار کې هر وخت ګڼه ګوڼه وي. دې ټایم کې موږ د کپړې درخت یو ډېر ښکلی کاروبار چې په ضلع باجوړ کې کیږي او په تیر وخت کې به خلک د کپړو اخیستو دپاره ډېر لرې تله د صوبې یا د صوبې نه بهر. اوس الحمدلله په ضلع باجوړ کې د اعلی معیار د خلکو د خوښې کپړې میلاویږي. په ټول باجوړ کې چې کوم لوی واړه ښارونه دي خو سپیشلي چې کوم د ضلع باجوړ ښار بازار دی یقینا هغلته ډېره معیاري کپړه میلاویږي. په دې بازار کې پښتون لباس کلیکشن یو دوکان چې د اډمور پمپ سره نږدې مونډه روډ باندې د ټیلینار آفس ټي سی ایس آفس او اډمور پمپ ترمنځه یو ډېر ښکلی پښتون لباس کلیکشن دوکان یوازې دا نه چې د نارینهو بلکې د زنانهو کپړې هم یعنې دوه برنچونه دي پښتون لباس کلیکشن مردانه پښتون لباس کلیکشن زنانه. نو دې چې کوم لباس پښتون لباس کلیکشن دی یقینا په ډېر لږ ټایم کې خپل مقام ترلاسه کړی دی او ډېر ګڼ خلک دلته راځي. د ضلع باجوړ دننه عام خلک او د ضلع باجوړ نه بهر خلک زه به د کوز دیر خبره وکړم د هغې خلک هم دلته راځي او د خپل معیار کپړې دلته اخلي. راځئ دغه دوکان ته ورځو او ګورو چې دلته څه قسم کپړې میلاویږي او خلک دغه ته ناست دی کوم چې سودا اخلي چې هغوی ازبان میډیا پیرن ته په خپلو خبرو کې څه وایي. زموږ سره سیمې سینیئر صحافي بلال صاحب ملګری شوی دی. ډېره مننه کوو په دې دوکان کې د ملاقات موږ سره وشو. دنه پوښتنه کوو چې را څومره مطمئن دی د پښتون لباس کلیکشن نه؟ ډېره مننه. پښتون لباس کلیکشن دا د یو اعتبار او د اعتماد نوم دی. خپل کسټمر ته ډېر ښه کپړه ورکوي. ما په خپله د دې نه اختر له خریداري کړې ده. غم ښادو کې دلته خریداري له راغلي وو. د اوسه پورې موږ ډېر زیات مطمئن یو. هغه خلک چې هغه به لرې لرې تلل روپۍ به هم ډېرې لګېدلې او وخت به هم ضایع کېدو. هغوی ته به هغه معیاري شی اوس دلته میلاویږي. روپۍ به هم کمې لګي او معیاري شی به هم ورته میلاویږي. دا د دې علاقې د خلکو دپاره یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نو په اول ځل به ډېر ګڼ خلک ګوري په داسې دوکان کې وړي چې په خپله دلته راځي. ښکاره خبره ده ستا احساسات جذبات یا همدردیانې به د دې سره وي. ډېر داسې خلک به وي چې هغوی به دا شاپ نه لیدلی. څه پیغام به هغوی ته ورکړي علاوه د دې نه او تیر د دې خبرو نه چې یا د دې دوکان سره زموږ تعلق جوړ دی یا نه خو دلته برینډډ شی میلاویږي. دلته تا ته قابل واپسي د دوی چې کوم شرایط دي په هغه باندې تاله شی درکوي. بل هغه کپنو والا شی تاله درکوي چې کوم نوم تا ته یادېږي نو که هغه ته په عرض کې پیش کړي تا ته به دغه کېږي. نو کوم خلک چې هغه ډېرې روپۍ لګوي او وخت هم صرف کوي او لرې ځي هغو ته زما دا پیغام دی چې هغه دې دلته راشي. په مونډه روډ باندې د اډمور پمپ ته نږدې دا واقع دی. یو ځل د خریداري وکړي هغوی ته به په خپل هم دا احساس وشي چې دا یو معیاري ځای دی او معیاري کپړې. پښتون لباس کلیکشن کې موږ سره یو ګاهک ملګری شوی دی. مننه کوو څونه وخت نه دی راځي دې دوکان ته او ځان دپاره کپړې اخلي که نه د نور فامیل دپاره یا دوستانو دپاره او د څومره وخت نه دلته راشه درشه کېږي. جناب السلام علیکم. خپله نامه السلام علیکم. جی زما نوم جی خان زیب دی او پښتون لباس چې کوم دی نو دا یو نام د اعتماد دی. راځو چې موږ دلته او دلته مختلف برانډډ دي چې کله موږ راغلي موږ مطمئن تلي ماشومان هم دلته راولو او موږ ته کوالټي شیز میلاویږي. مخکې به داسې وه چې ټول خلک اکثر چې کوم خلکو هغوی به پېښور ته تله سوات ته به تیمرګرې ته به تله نو هغوی هغه چې کوم د سټسپیکشن دلته میلاویږي نو بار تلو ضرورت اوس نشته دی شکر الحمدلله او موږ ته دلته برانډډ شیز میلاویږي. نو زمونږ پوره د تسلۍ ځای دی الحمدلله. موږ راځو دلته موږ خپل ځان لم شاپینګ بل ځوان ملګری شوی دی دې دوکان کې دم مننه کوم موږ ته ټایم راکړو. السلام علیکم. خپله نامه وعلیکم سلام. ساحل صاحب زما نوم امین الله دی او د باجوړ اوسېدونکی یم صدیق آباد پاټک. څنګه دلته راغلی وي؟ دا خو پښتون لباس کلیکشن چې کله کولاو شو 2018 کې دغه ټیم زه د یو ګاګې مرازمه او کپړې کوم. معیاري کپړې میلاویږي کاټني که عام سوټونې ښه معیاري کپړې میلاویږي. نن دې څه واخیسته؟ نن خو مو واخیستل لیډیز کپړې هم واخیستل یو جوړه او یو هم د مردانه واخیسته او کراچي ته لیږو. هسې کراچي نه کپړې دلته راځي خو موږ اوس کراچي ته نندیز نه چې کومې کپړې کراچي ته موږ ولېږل. پښتون لباس کلیکشن کې موږ سره د ټي سی ایس منیجر سلطان زرین صاحب ملګری شوی دی. ډېره مننه کوو. دې پښتون لباس کلیکشن کې د کپړو اخیستو لپاره راغلی دی. دونه پوښتنه کوو څومره دی مطمئن دی. جناب السلام علیکم. ډېره مهرباني ساحل صاحب. دې ټایم کې زه د
پښتون لباس کلیکشن کې ولاړ یم. دې سره چې کمې کپړې ورسه دي الحمدلله مونږ چې ترې څومره وړي دي د نن حده پورې هغه نه خراب شوي دي او کمې چې د کیمیکل په وجه باندې یا نورې خراب شوي نو هغې هم مونږ ته چینج کړي دي. او بل لا چې د دیو مخکې مشترکه یو برانډ و د لیډیز او مردانه، اوس دیو دومره چینجز په خپل د شاپ کې راوستی دی چې لیډیز دپاره ځان له یو شاپ کولاو کلی دی. نو هلته نه مردانه کس شي ورتللی، د لیډیز دپاره ځان له شاپ دی، په هغه کې صرف لیډیز کپړې پرتې دي. او دې کې چې کوم د مردانه شاپ دی دې کې صرف مردانه کسان راځي او مردانه کپړې پکې ملاویږي، خو ډېرې معیاره کپړې دي. موږ سره پښتون لباس کلیکشن مالک ولاړ دی، مننه کو ټایم راکو او دا راپورټ کتونکو په دې غرض باندې جوړو چې الحمدلله باجوړ اوس ډېره ترقي کړې ده او هغه څیزونه یا هغه سامان چې خلک ورپسې دی ضلعې نه بار ته ته اوس دلته په خپله ضلع او بیا چې کوم زمونږ هیډ کوارټر ښار بازار دی دلته میلاویږي. نو د ده مننه کوو چې موږ ته ټایم راکړو، نه پوښتنه کوو چې دا کاروبار مو څنګه شروع کړو، څومره به کامیابۍ سره ستاسو کاروبار روان دی، څومره خلک دلته راځي؟ السلام علیکم، نامه وښیو. وعلیکم سلام سر، زما نامه ظهرشاه ده او ستاسو ډېره ډېره شکریا ده چې رالي زمونږ ویزټ هم وکړو او ډېره مننه هم کومه. او داسې ده چې په پښتون لباس کلیکشن چې کوم دی موږ په 2018 کې آغاز کړی دی او د هغې سره سره چې کومه دی نو خلک به ته بار ته پېښور ته تیمارګرې ته به ته برنډونو پسې به ګرځېده، خلکو به کاپیانې ورکولې. الحمدلله موږ یو سوچ وکړو چې باجوړ ته موږ یو ښه کوالټي پرووایډ کړو او خلکو مطمئن شي او په ښه ریټونو باندې څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ زموږ څه چې کوم دی جینټکس دی، ټایم ټیکس دی، ګریس دی، شبیر دی او دغه شان دی اعلی اعلی کاټنې چې ګل احمد دی، الکرم دی، زینجي دی او ورسره زموږ څه اعلی اعلی ګفټونه دي چې موږ د خلکو دپاره راوړي دي او چې خلک ته مطمئن شي. او د دې سره سره چې کومه دی زموږ څه ښه کوالټۍ دي. او بیا د هغه نه پس چې کوم دی موږ یو اقدام اوچت کړو په 2023 کې چې د لیډیز برانچ هم کولاو کو او په هغه کې چې کوم دی موږ اعلی اعلی برانډونه راوړو او خلکو ته عوامو ته دا خواست دی زما چې راشي او ویزټ وکړي هم د لیډیز او هم چې مردانه. نو زموږ څخه ښې کوالټۍ دي. نو ښه درته ووایه چې د اوړي ژمي کپړې، ودونو خادو کپړې، د پرایویټ سکولونو کپړې، دغه شان د اوس چې کوم سیزن روان دی د ګرمۍ، ته هم لږ ووایه زموږ کتونکو. جی زموږ څخه خو د اوړي او د ژمي ځان له ځان لري. په اوړي کې د اوړي کپړې اویلیبل او په ژمي کې د ژمي ځان له ځان له. او دغه شان تاسو د سکول خبره وکړه نو موږ سره د هر پرایویټ سکول وردین یونیفارم میلاویږي په ښه ریټونو باندې. او د دې سره چې کوم دی کالج دپاره چې کوم سټوډنټان دي د هغو دپاره هم ښه کپړې دي او په ښه ریټونو دي. او دې سره سره چې کوم دی زموږ څه چې کوم کاټن راغلی په ډبي کې او ګفټونه چې کوم دي په باندې موږ 20% د را روان اختر دپاره پیش کړی دی. نو ټولو عوامو ته مې خواست دی چې راشي او ویزټ وکړي او کوالټي وګوري او د هغې سره سره چې کومه دی ریټونه چې پښتون لباس کلیکشن مالک تاسو خبرې واورېدې د دا وویل چې را 2013 کې موږ د دوکان په دې غرض کولاو کو چې دلته په باجوړ کې خلکو ته ډېر مشکل و، د دې ځایي سیمه ییز خلک به تل پېښور ته، سوات ته، تیمرګرې ته. نو اوس په ښار بازار کې دوی په ارزان او مناسب نرخ باندې خلکو ته کپړې ورکوي. د ده هم ویل چې یو ځل راشي انشاءالله بیا به بار بار راځئ. زه یقین لرم دا زړه پورې رپورټ به ستاسو خوښ وي. الله به